عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. یعنی هر اندام به الله د هغې د اندام په مقابل کې عورت به د عورت په مقابل کې. عارضة الاحوزي کې دا وایي چې د عارضة الاحوزي کې ابن عربي رحمه الله دا وایي چې دا فرج ویلې دی چې فرج به د فرج په مقابل کې خلاص شي د اور نه، نو فرج د دې پورې خو تعلق د ګناه نه راځي چې په هغې داسې ګناه چې اور پې واجبېږي، مګر صرف د هغې ګناه دا ده چې زنا وکړي، او دا زنا خو داسې ګناه ده چې دغه خو حد دی، هغه خو لا تکفر الا بالتوبه، په توبه باندې معاف کیږي. نو ته چې وایې چې دا غلام آزاد کې فرج باندې آزاد شي، نو فرج ستا کومه ګناه کوي؟ د زنا، او زنا کومه ګناه ده؟ کبیره. هغه باندې هغه خو په آزادېدو د غلام او د وینځ باندې نه آزادېږي، ځکه د ګناه د زنا چې د هغه به یا په حد باندې معاف کیږي یا به په چا معاف کیږي. نو بیرته دا ویلي دي چې دلته معنا دا ده چې دا عتق چې دی دا د تللو په وخت کې چې کله اعمال تلل کېږي، نو تله د نیکۍ به څه کوي؟ درنۍ په تله د چا باندې؟ د بدۍ باندې. نو بدۍ تله کې د زنام پرته ده، نو ستا تله د نیکۍ به په چا باندې اضافه شي؟ په دې عتق باندې. نو چې اضافه شوله داسې شله که د عتق چې سبب ستا د دې نه هم شه چې ته د زنا نه هم ګناه نه هم خلاص کړلې، نو دا هغه دروندوالی د تلې راولي. وی باب ما جاء فی الرجل یلتم خادمه. لتم څه ته ویلې کېږي؟ څپېړه. په څپېړه باندې وایي خپل غلام، نو د دې څه ګناه ده؟ حدثنا ابو قريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن الموزني لقد رأيتنا 7 إخوة. منګ خپل ځانونه لیدل ورونه، یعنی منګ ورونه ما لنا خادم الا واحدة، زمنګ یو خادمو. فلتمها احدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. امام طيبي رحمه الله وی اجمع المسلمون على ان عتقه بهذا ليس بواجب وانما هو مندوب كفاره ذنبه فيه. وی دا واجب نه دی چې ته آزاد کی، خدا تا دونه ګناه وشوله چې دغه ګناه به په دې باندې معاف شي چې ته دا غلام څه کی؟ آزاد کی. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. یو سړی قسم خوري په غیر د ملت اسلامی نه، معنا وایي زه به یهودي ما، زه به نصراني ما، زه به فلان ما، زه به فلان یم. د دې حکم څه دی؟ د ده دا قسم انعقاد کیږي که نه؟ د ده دا قسم